چې کله میلمه در کره راشي حجرې کې کېنوه. که هغه د ستا ماما ځای دی، که هغه د تا ترور ځای دی، که هغه د تا تره ځای دی، یا د ستا بل یو رشته دار دی، چې تا کار راشي نو حجرې کې کېنوه. کور ته مه دننه کوه، هغه تا سره راغلی دی خو ته ورسره حجرې کې میلاو شه که نه، کښېنه ورسره ګپ شپ ورسره ولګوه. کور ته ولې دننه کوي؟ ستا زنانه اوس هغې څه کار دی؟ هغې سره ولې کښېني؟ هغې سره ولې ګپ لګوي؟ ډېر مېلمانه به تاسو داسې لیدلي چې ډایرکټ په کور ته دننه شي. اوس ډېر ازیل ته دا احساس نشته چې زه کور ته ډایرکټ دننه کېږم. هلته به زنانه وي، څوک په وده وي، څوک په پټ وي، څوک په ونه وي، څوک په اودسونه کوي. په کم حالت کې به زنانه وي، ته ډایرکټ د کور ته دننه شي. دا اجازه تا ته چا دیر کړی دی؟ نو میلمه ته پکار دی چې کله چا کره لاړ شي حجرې کې کښېنه، کور ته مه دننه کېږه. ډېر مېلمانه داسې هم دي چې هغوی به ګیلې کوي، وایي د فلانکي ښځې ما سره لاس میلاو نه کړو، ما نه پټه شوله، نو د خیرن زویه تا نه به پټېږي نه، ولې هغه دې ستا ښځه دی، تا سره به کښېني، تا سره به لاسونه میلاوي، د هغې خاوند یو دی، تا سره خو نکاح نه دی شوی. نو کم میلمه چې داسې ګیلې کوي چې فلانکي ښځې ما سره لاس میلاو نه کړو، ما نه پټه شوه، نو په دې خو سره هم اعتبار ونه کړي، دا تا سره نه دی راغلی. که دا تا سره راغلی وی نو تاسو خو یې ملاقات کړی دی که نه، نو بیا د ګیلې د څه کوي؟ خو چې ګیلې کوي دا بل چا سره راغلی و، په زړه کې بل څه و، نو میلمه دې ځان نه میلمه جوړ کړي، کوربه دې مه جوړوي. راشه حجرې کې کښېنه، سړو سره ګپ شپ ولګوه، خوراک څښاک وکړه، بیا سیده ځه. د چا په کور کې مداخلت مه کوه، هلته ځانه پلار مه جوړوه.